د ګناه تعریف پیغمبر علیه الصلاة والسلام داسې فرمایلی دی چې یو شی ستا په زړه کې داسې خار ترې نه اخوري چې یاره د دې نه دا خلک خبر نشي که دا کار زه کوم نو دقه ګناه دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمائی الاثم ما حاق فی صدرک، گناہ وہ ہے جو آپ کے دل میں کٹ کے هغه ګناه دی چې ستا په زړه کې د هغې نه یره راشي او داسې زړه دې وګړبېږي چې یاره دې نه خلک خبر نشي، یاره دا زه چې کوم کار کوم دقه ګناه دی. الله رب العالمین د موږ تاسو د ګناه نه محفوظ ممنون کی، ځکه چې انسان ګناه کوي نو باقاعده د زړه داسې خفه شي او د زړه ته یاد نه ورکړي دا ګناه داسې وکړه، لیکن نفس او شیطان د مجبورۍ په دې ګناه باندې کار بد دی، لیکن دا شیطان ورته مزین کی چې ورځه پې، او شیطان خو زموږ حقیقي دشمن دی، نفس زموږ دشمن دی. الله رب العالمین فرمای وزین لهم الشیطان سوء اعمالهم، وی شیطان چې کوم دی نو هغې انسانانو ته دا مزین کړي دي دا بد اعمال، بد عمل ورته مزین کی، ښکلي کی، ورته خوبصورته کی، ورته چې ورځه دا صحیح کار دی، حالانکه دقه کار د الله رب العالمین د خفګان باعث وي او انسان نه په خپل پروردګار خفه شي او د الله رب العالمین د سزا او د الله د عذاب مرتکب جوړ شي. په الله دې موږ د ګناهونو نه محفوظ ممنون کی.